ملګرو نن موږ زموږ د خانوزۍ یو ډېر محترم سپین ږیری چې زموږ دپاره ډېر قدرمند دی، ډېر د عزت وخت یې تېر کړی دی او ډېر په ایمانداري یې خپله ډیوټي کړې ده. دی په پولیس کې سوی دی. نو حاجي رحمت الله لال تی سره میلاو او دی یو 15 خبرې ځین کوو. السلام علیکم. ستړی مه سې، څه حال دی؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت برابر دی؟ ته څنګه یې؟ شکر دی. ته ښه یې؟ صحت برابر دی؟ شکر دی. رحمت الله عمر د څو دی؟ عمر کې پیشو تېښته سته. بیا هم څو به یې اندازن؟ سرکاري عمر 77 ښه او نور عمر 83 پورته. 83 پورته دی. یا صحیح دی. زه الله د ژوند په روا کې نور درکړي او په ژوند کې د الله برکت واچوه. په ژوند کې خامخا مشکلات راځي، نو ژوند خو ډېر تر سوی دی او ستا په باره کې موږ ستا تعریف اورېدلی دی، بده مه نه ده اورېدلي. نو څو عمر د ډیپټي وکاله؟ ډیپټي خو په پولیس کې 22 کاله 7 میاشتې، یو 6 میاشتې فوجي شوګر میل کې کړې ده. فوجي شوګر میل کې؟ ښه. نوکرجي فارم کې. صحیح دی. صحیح. په سن 65 کې. سن 65 کې. صحیح دی. صحیح. 65 ښه. جنګ کې او د 65 په جنګ کې موږ دغه وروړل، نیولي وو په ګاډیانو کې مو سامان وروړی د جنګ دپاره. د جنګ دپاره؟ د جنګ دپاره. ښه. صحیح. په جنګ کې رنکچ باندې. او صحیح. رنکچ باندې سیالکوټ باندې نه. صحیح. د 65 د جنګ هغه اورجنل حالات موږ ته بیان که خلکو ډېر څه وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي. څه کوم حالات تا په خپلو سترګو لیدلي دي، هغه څه تر واقعیاتو کمه ګپه وه. نو ډېر خلکو پر دغه ډېرې تبصرې کوي. چې کوم حالات تا یې لیدلي وو هغه څه تر وو؟ موږ خو دغه حالات لیدلی وو چې ښه یې له ځایه نه ښورېدی. پوه شوې؟ چا د چا هیله نه کوله. صحیح. انډیوال پر انډیوال ځان باله. ټیک. که به په دغه کې ناست وو، که په مورچه کې ناست وو، که بې سامان وو. صحیح. پوه شوې؟ او موږ خو نو سامان به مو وروړو، بیا به مو ځله منډه کړه توپو له لاسه، د جازو له لاسه. صحیح. هغه سامان به بیا په دغه کې یوه سړي به ځله ورکول، یوه به وړل، ګاډیانې به په خټو لړل دي. دغه ګواکې دا شی موږ لیدلی دي. نور دا هم نه دي لیدلی چې یو له ځایه راوغورځېدی یا مطلب غداري دا ته راته یې نه دی لیدلي لکه دا اوس چې نن سبا کوم حالات دي. پخوا دغه ته را دولمبري ته یا نه واله؟ د باران اوبه او د دریاب اوبه نه سره اوسېدی. صحیح دی. دا دوا دی. صحیح دی. ټیک. حاجي صاحب مختلفې باچایانې به د لیدلي ستا په دور کې د پاکستان په تاریخ کې ستا کومې باچایانې لیدلي دي؟ د چا باچایي د تر ګردو ډېره خوښه وله چې ته وایې دغه دور کې څه نه څه انصاف؟ ولې انصاف خو په پاکستان کې ډېر کم راغلی دی، ولې جمهوري قوت یې نه دي پاتې شوي؟ نو بیا هم د پوجو په دا نورو امریاتو په د جمهوري خلکو کې د چا حکومت ښه والی چې ته وایې دغه به نسبت تر ډېرو ښه و؟ یاره تر سن 1974 پورې ښه و، له دغه پیسې بیا خوند ځلګار سوي ده. او صحیح. مطلب ته وایې ګوا موږ پاکستان یو قومي لیډر نه دی پیدا کړی چې د هغه د ګردو صوبو اتفاق وي. صحیح. دغه نو درته وویل چې د دریاب اوبه او د باران اوبه نه ځلباني. صحیح. ټیک. هغه که څوک پوهېږي که نه پوهېږي. نو تا خو تی خو ستا مصر ورور محترم بسم الله الله ډېر زموږ دپاره ډېر محترم دی او ډېر ښایسته سړی والی. تا خو ستا بایي والی، تی خو نو وخت په ژوب کې هم تېر کړی دی. صحیح. ټیک. نو په ژوب کې مو څو عمر تېر کړي؟ هغه تر کړی زه ژوب له نه یم ورغلی. تر ژوب له نه یې ورغلی؟ زه په ژوب کې نه وم، په سند کې وم. سند کې ولې؟ او په سند کې وم یا په پنجاب کې وم. ښه. صحیح. ټیک. نو مطلب دا ترا انسانان چې ستا ډېر ارمان دي او هغه ډېر تاریخي خلکو په خانوزۍ بلوزۍ په ټول کاریزات زموږ په علاقه کې چې هغه ته ډېر یا ته او اکثره دوه عمر لکه هغه خلک څوک یا دوه خو نو ګډو لکه وو او خاص هغه د سړي ډېر په سند کې وو، 8 کاله وسو، یو 2-3 کاله په پنجاب کې وسو، دورې دلې بیا په چمن کې وسو. زه په کلي کې دونې نه یم اوسېدلی. بیا هم دا لږ څه نه څه چې دا د کلیوالات خیر خو داسې سړی وي چې پر تا احسانات هم وي او ته ډېر یاته یې. یا احسانات خو نو
خیر شکر ما هغه سړی خوښ دی چې په تعلیم او په ادب باندې له چا سره یي صحیح او چې اکاون ته یو شی وروشي ادب وروشي دغه وروشي دا تر نو نشته دی بس خو له په چټه کې پرته وي زمون نشي خوښ نو د نن سبا وځوانان ته یو کوچنی پیغام ورکا د نصیحت په تور ول ته زموږ مصر بیا د ایمانداري خپل ډیپټي خپل وخت تر کړی دی نو کېدای شي یو څه ځوانان عمل پر وکړي لا یې وار وي نو یو داسې خاص پیغام چې ستا په زړه کې دی ورې زما په زړه کې به نو څه پیغام زه دا یم چې نرمي لري هغه تر ځایه راشي صحیح و چې خپله خواري کوي او نرمي لري د یو چا خبره باشه برداشتي او خبرې په خبره ماتوي هغه سړی تر ګوډو بهتره دی هغه کامیاب دی صحیح دی او بېشک نو الله د زموږ ډېر محترم په پولیس کې پاتې شوی دی ډېر ایمانداره رحمت الله علیه او پنځه خبرې وکړلې نو یقینا هم د دا تر مسلانو باید چې موږ قدر وکړو زموږ سپین ږیري اوس ختم سو دا یو څه سپین ږیري پاتې دي یقینا که موږ د خپلو سپین ږیرو قدر وکړلی زموږ قدر به بیا پرمخ کیږي نو دا تر سپین ږیري زموږ دپاره ډېر محترم دي ډېر معتبره دي باید چې دا ګرده علاقه زموږ د ګردې علاقې څه سپین ږیري دي باید چې په دغو ناز وکړو په دغو قدر وکړو انشاءالله زموږ قدر به بیا الله وکړي مهرباني